کلم بتا پہر زکی تسنس دیو بندی یما کلم بتا پہر زکی تسنس دیو بندی یما گزر بدر کا و مزہ بردست دیو بندی یما رازدتا تیار یم رازدتا تیار یم دغه رنګي بل خبر او بل اعتراض دا کوي چې بلغوا عني ولو آیه وای دا حدیث مبارک وای اول مخاطبو د دې صحابه کرام دی او بیا تابعین دی بیا تبع تابعین دی بیا چې کم دی علماء راسخین دي نو دا خو مخاطب نه دی مخاطب لفظ دی ما خودته د مخکې نه په بل کلیپ کې د جواب کړی دی دا مخاطب دی نو څه مقصد چې آیا یو وای دا خبرم کړی دا چې عامي تبلیغي د دین بهر دی بلغوا عني ولو آیه یہ حدیث مبارک کی اولین مخاطب چې دی صحابه کرام دي بیا تابعین دي بیا تبع تابعین دي او بیا علماء راسخین دي علما د عوام د دې خطاب کې شامل نه دي دا کم محدث لیکلی دی هغه محدث دا غي حواله راوړه چې هغه وای چې عامي تبلیغي د دین بهر دی که خول شي نو دا غزو دا میدان او کنه شي خوله نو د حدیث تی غلطه تشریح کړی دا او تا ته دا اختیار چا در کړی دی چې ته د حدیث غلط تشریح کوا ته خو د قران پاک ناظره سینې شویلې د قران پاک چې هغه زور زیر په موجود دی هغه ته نشي ویلې باقی حدیث مبارک او داغي تشریح او داغي مرد دا خوري لري خبر ده قرآن عظیم شان کی دا مضمون ذکر دے یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالت او سو حدیث دی ویلی هغه ټول ګډ وډ ویلی دا هغه هم ما مخکې وضاحت کړی دی نو دغه پتا باندې قرر شو چې دا خبره چالي کړله چې د دین عامي تبلیغي بهر دی دا حواله مونږ راوړه او بل نمبر اعتراض دې صفه بدعت مولا دا کړی دی وای امام غزالی رحم الله په خپل کتاب کې لیکلی دی په باب الاعتکاف کې کوم کتاب کې لیکلی دی د کتاب حواله تا نه ورکړي تعالی په کار دی چې تا د کتاب حواله ورکړي په کوم کتاب کې لیکلی دی چې یو عالم دی هغه په جماعت کې اعتکاف ته ناس وي او یو عامي تبلیغي پاس هغه خلکو ته نصيحت کوي نو دغه او دی مولا من نه کو مثال تور باندې نو دغه عامي تبلیغي چې کم بیان او کم خبرې کوي نو دی مولا ته هیڅ ثواب نه ملوي بر امام غزالی رحم الله په خپل کتاب کې په باب الاعتکاف کې لیکلی دی چې یو کس یو عالم دین په جماعت کې معتکف وي اعتکاف تناس وي او یو امی ادریږي محراب خواته منبر خواته ادریږي او واعظ او نصیحت چالو کی تبلیغ چالو کی او هغه عالم دین دا منی نه کی امام غزالی رحم الله فرمایي چې د معتکف د مولا سے پټه اجر او ثواب د اعتکاف کې نشته نورستان د پوس کومه کدا عامي تبلیغي دا خلکو دا وای چې منځ کوي او دس کوي او د علماو قدر کوي د مشرانو عزت کوي په کشرانو شفقت کوي او اکرام مسلم کوي نو پدې کې داسې کوم خبر ده چې وس دغه تم ثواب نه ملاويږي مثال په تور باندې او دغه مولا تم ثواب نه ملاويږي د دې وجه صدا د دې وضاحت پتا باندې په کار دی لازمي د دې وضاحت به تکي چاو د دې وضاحت ده چې ته وکه چې موږ ته پته ولګيږي نو بهرحال د تبلیغ سره او د تبلیغان سره د ډیر زیات بغض دی او دا چې کم دی بغضناک خلق دی چې دې د خبر نه بتاوستا هغه اندازه شي وي نو محترمو د داسې بدعتیانو د داسې غلطو خلکو هغه تاسو په دوکه کې مرزي او ان شاء الله چې دا کم اعتراض کوي دا غي بدته چې کم دی غاخ ماتون کې جواب ملاويږي نو الله رب عزت موږ د داسې غلطو خلکو نه او د داسې دروغجنو خلکو نه اوساتي وما علينا الا البلاغ کلم بتا پہر زکی تسنس دیو بندی یما کلم بتا پہر زکی تسنس دیو بندی یما گزر بدر کا و مزہ بردست دیو بندی یما رازدتا تیار